فیسبوک باندې خبرې چلیږي منیر شاکر دی پلانکی بل دی پلانکی بل دی بھائی قصر دا نفلی عبادت تراویح نسته پلانکی نسته ولې نسته پیغمبر علیه السلام کړي دي صحابه ټول کړي دي او نن موږ پر فیسبوک باندې دا د فتنو خلک هر وخت موجود وي قصر نفلی عبادت نفل د فرض برابر وي قصر سنت نه دي خو په دې میاشت کې 2 رکعاته نفل کول د فرض برابر دي دا ختم دا اختلاف ختم دا سنت نه دي چلو ستا په خوله باندې زه نفل کوم نو بیا چې قیام الليل دي که نه دي دا د تهجد زیات ثواب لري موږ په دې باندې ګرځو دا ځوانان وینو پر فیسبوک باندې یاره منیر شاکر زنده‌باد پلانکی دلته نور موضوع ختم شول د حرامو د حلالو ټول خبرې ختم شولې تراویح کول داسې د صلات تسبیح صلات تسبیح عمره ثواب لري تراویح 2 رکعاته د فرض برابر دي د تراویح پر یوه سجده 2.5 زره نیکۍ دي 2.5 زره نیکۍ دي 40 سجدې دي په تراویح کې 80 زره نیکۍ دي دا د مفتی منیر شاکر د پلار دین خو نه دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین راز موږ ایمان دی په دغه جذبه باندې موږ دا عبادت کوو د یوې روزې په بدله کې اوس څوک اعلان وکړي دا د مهنګایي په دور کې چې بھائی پلانکی ځای دکان راوتلی دی ټیک ټاک اډه کې هلته د یوې غنټې 2.5 زره روپۍ ورکوي څوک پاتېږي زه به در ټولو مخکې ور روان یاست تی به در ما مخکې روان یاست ځوانانو سپین ږیري به ټول ځو که به نه ځو 2.5 زره د یوې غنټې میلاویږي الله وایي زه په 1 غنټه تراویح کولو باندې تا ته 80 زره نیکۍ درکوم او د یوې ورځې د تراویح په بدله کې الله هر روزهدار ته و هر زنانې ته و هر نارینه ته داسې محل ورکوي په جنت کې چې د هغه کې به 80 زره دروازې زموږ ایمان دی دا د رسول الله فرمان دی دا به موږ ته میلاویږي انشاءالله العزیز 80 زره دروازې د هرې دروازې په مخ کې د یاقوتو د زمرودو څو محلات به موجود وي چې د چا د پیغمبر پر خبره یقین نه وي هغه به نه کوي تراویح چې چا د پیغمبر پر ذات یقین وي د هغه پر قول پر عمل باندې یقین وي هغه دې په دغه نیت تراویح کوي والله العظیم الله به دا ټول شان وکړي د یوې سجدې په بدله کې د تراویح الله جل شانه په جنت کې درته یوه درخته لګوي چې در هغې درختې لاندې تیز عربي اسان ډېر تېز 1500 کاله مسلسل سفر وکړي د هغه یوې درختې سایه نه ختم کېږي د یوې سجدې په بدله کې او مفتي منیر شاکر زموږ دپاره معتبر دی که محمد رسول الله زموږ دپاره معتبر دی پیغمبر علیه السلام زموږ دپاره حجت دی که مفتي منیر شاکر زموږ دپاره حجت دی منیر شاکر خو دماغ کار پر راشي دي د ادبي ما کم الفاظ ورله استعمال بله موضوع پر ده ودره د خلک د عبادت څه شړي دا نسته 1400 کاله په حرمینو کې در 10 رکعاته کمې تراویح نه دي سوي درننه کړو صحابه ټول تعامل موجود دی د تابعین د تبع تابعین د سلف الصالحین د امامانو د ټولو پر دې باندې اتفاق دی نن پر فیسبوک باندې د ځوانانو بله مشغله نشته یاره د ملایانو پر موږ قیامت جوړ کړی دي تراویح راباندې فرض کړي ای پر تا چا فرض کړي دي نه یې کوه کم سے کم د اسلام په احکاماتو باندې پسخند نه وه اسلام په احکاماتو باندې پسخند نه وه نور شان موږ ته راختم سو راله و تراویح صلات تسبیح ته مفتي منیر ودرېدی هغوی ته د خدای وبېرېږه په دې معاشره کې کفر شروع دی ظلم شروع دی زیادتی شروع ده شرک شروع دی قتل عام شروع دی سود شروع دی زنا شروع ده بېحیایي پر دغه موضوع باندې قوم ته خطاب وکړه نه پر دې موضوع باندې تراویح نسته صلات تسبیح نسته پلانکی نسته که د چا دپاره حجت مفتي منیر شاکر دی هغه دې نه کوي که د چا دپاره رهنما او رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موږ د هغه د قول او د عمل مطابق دغه عبادت کوو دا که قیام اللیل نه مړ کوې که د صلات تراویح نه مړ کوې که د هر شي نه مړ کوې که د تهجد نه مړ کوې دا په دې میاشته کې تعامل د صحابو د سلف صالحین پر دې باندې موجود دی د ټول امت پر دې باندې اتفاق دی چې د چا د امت سره اتفاق هغه د خپل عبادت په شوق او په جذبه باندې کوي نه دي د مفتي منیر په خوله کوي نه دي د زما په خوله کوي نه دي د پلانکي په خوله کوي زما به څه حیثیت وي د مفتي منیر د محمد رسول الله د حدیث په مقابله کې به د ده کوم حیثیت وي هغه ته موږ ناست وو هغه ډېر جید عالم یې در ننه پورې تا د دین کم خدمت کوي او نن بیا ټول امت د دې خوا څخه روان کړی دي د څه شي خوا ته د بېدینۍ خوا ته د بې رهروۍ خوا ته پر هغه تقریر نه کوي پر صلات تسبیح او پر تراویح باندې تقریر کوي الله دې زموږ سره هغه ته هدایت وکړي موږ ته یې لره پکار ده چې په دې میاشتو کې ښه تلاوت ښه عبادت دعا ذکر